पूरा जीरा बा उठा के बवासीर के लिए काला जीरा तूर जीरा अगा बा उठा के او بیا به په طبخی لګا نیم پوخته کې او بیا به یو پیاله پيو کې یو تلې واچي وسره به زیتونو تیل واچي نو وسره به د کلمی میدا او هغه کنارې نه زخمیل په غیبه لیب شي نو بواسیر د پاره دینه بهترین علاج بل نشته خارخ دی پسکن باندې خارخ دی نو د کېلی پوسته کې کولو کا او د کېلی پوسته کې په د سکن باندې ولګوا چې کم کمزه خارخ دی چې 2 منټه تیریږي خارخ بني ګردوز غاڼي د ګردو د کانو د سیو سرکا نیمه چمچا د سیو سرکا نیم نیمبو نیمه چمچا د زیتونو تیل او ګرمه اوبه او د غنم د دانې عمره کلمی شورا بیا وره د غنم د دانې عمره کلمی شورا یا نو شادر د غنم د دانې عمره کلمی شورا یا نو شادر نیمه چمچا د زیتونو تیل نیمه چمچا د سیو سرکا او نیمبو او ګرمه اوبه او وسره یو چمچا شات واچو دا کمبینیشن کا اوبو کې پاخه کا او دا په نهر باندې اوس کا او الټا وته د غړې پټم چې کوردی دی بر راشي سینه دی لاندې راشي په حدیث کې د دیم لاس نه من راغلی دا خو په وخت د ضرورت د حالت د صحت د پاره ضرورت باشد نو روا باشد نو لګ به الټا سملی نیمه ګنټه پس را پاسي د شواله بول بدل راشي خپل بدن کاڼې لري حکمت پدې کې الله ټول له صحت ورکړي الله ټول له شفا ورکړي پورا زیرا با اٹھا کے بواسیر کے لیے کالا زیرا تور زیرا هغه با اٹھا کے او بیا به په طبخی لګا نیم پوخته کې او بیا به یو پیاله پيو کې یو تلې واچي وسره به زیتونو تیل واچي نو وسره به د کلمی میدا او هغه کنارې نه زخمیل په غیبه لیب شي نو بواسیر د پاره دینه بهترین علاج بل نشته خارخ دی پسکن باندې خارخ دی نو د کېلی پوسته کې کولو کا او د کېلی پوسته کې په د سکن باندې ولګوا چې کم کمزه خارخ دی چې 2 منټه تیریږي خارخ بني ګردوز غاڼي د ګردو د کانو د سیو سرکا نیمه چمچا د سیو سرکا نیمبو نیمه چمچا د زیتونو تیل او ګرمه اوبه او د غنم د دانې عمره کلمی شورا بیا وره د غنم د دانې عمره کلمی شورا یا نو شادر د غنم د دانې عمره کلمی شورا یا نو شادر نیمه چمچا د زیتونو تیل نیمه چمچا د سیو سرکا او نیمبو او ګرمه اوبه او وسره یو چمچا شات واچو دا کمبینیشن کا اوبو کې پاخه کا او دا په نهر باندې اوس کا او الټا وته د غړې پټم چې کوردی دی بر راشي سینه دی لاندې راشي په حدیث کې د دیم لاس نه من راغلی دا خو په وخت د ضرورت د حالت د صحت د پاره ضرورت باشد نو روا باشد نو لګ به الټا سملی نیمه ګنټه پس را پاسي د شواله بول بدل راشي خپل بدن کاڼې لري حکمت پدې کې الله ټول له صحت ورکړي الله ټول له شفا ورکړي